بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ لویه کمزوري دا ده چې کله مو هم د چا سره اختلاف راشي نو د هغو نظریه په خپلو الفاظو کې د یو دعوې په شکل کې پیښوو او بیا په ډېره اساني سره پر هغه باندې دلایل راوړو او دا ډېر اسانه کار دی چې د بل دلایل په خپلو الفاظو کې د یو دعوې په شکل کې وړاندې کړي او بیا دلایل ورباندې راوړي. اکثره اهل بدعت هم داسې کوي. تبلیغیان چې د هغو پر ژبه باندې توحید بیانول یوه ترانه ګرځېدلې ده. اکثره دوی یو خبره کوي وایي د الله څخه د هر څه کېدو یقین او د مخلوق څخه د هیڅ نه کېدو یقین باید زموږ په زړو کې راشي. یا کله کله وایي د هر څه کولو والا الله تعالی دی، مخلوق هیڅ هم نشي کولی. ځینې صیفیان یا صیفي طبیعت ملایان یا به داسې ووایو اهل بدعت پر تبلیغیانو باندې اعتراض کوي چې دا خو د الله طرف ته د کسب نسبت وسو. الله کې الله خالق کل شی، الله خالق کل شی وهو خلقکم وما تعملون. الله تعالی د هر څه خالق نه او بنده کاسب دی، یعنی پیدا کول والا الله دی، کول والا بنده دی. نو بیا څه وایي کم کسان چې دا خبره کوي چې هر څه الله کوي، وایي دا کفري عقیده ده، د جبریه عقیده ده. جبریه به هم ویل چې مخلوق مجبور محض دی، څه چې کېږي په عالم کې دا الله تعالی کوي. نو کله کله دغه معترضین یا حاسدین یو څه بې ادب نامناسبه سوالات هم کوي د عوامو سره. وایي دا زنا څوک کوي؟ ته وایه هر څه الله کوي، نو زنا څوک کوي؟ غلا څوک کوي؟ ظلم څوک کوي؟ وایي جواب راکړه. اوس ګوره دا صرف تبلیغیان نه ده، زموږ عوام هم دا خبره کوي هر څه کول والا الله دی. بعد دوی دا اعتراض ورباندې کوي چې نه دا خو د تبلیغیانو خبرې د جبریو عقیده د کفري عقیده ده. مه داسې خبره چې ونه کړي. ګوره اصل خبره دا ده چې دا پر تبلیغیانو باندې محض یو الزام دی. تبلیغیانو هیڅکله هم د الله طرف ته د کسب نسبت نه دی کړی. تبلیغیان دا جمله ادا کوي، پوښتنه چې وکړه چې آیا واقع ته د الله طرف ته د کسب یعنی د زنا، غلا، ظلم د دې نسبتونه کوي؟ موږ سیاق و سباق ته نه ګورو، د متکلم مراد ته نه ګورو، بس خپله مې د دې عقیده ته ځانه جوړه کړل چې دا د دې عقیده ده، د دې عقیده نه ده. بس خپله د خلکو مخ ته دا پیښو چې دا د دې عقیده ده او بیا پر هغه باندې دلایل راوړو. حالانکه العبرة للمعانی لا للالفاظ، اعتبار و معنی ته دی، الفاظ ته نه دی. ته پوښتنه د متکلم څه وکړه چې آیا واقع ستا مراد دغه دی؟ بلکې تبلیغیان د الله و طرف ته د فعل نسبت کوي او د فعل نسبت په ډیرو آیتونو کې د الله و طرف ته څه دی. قرآن مجید کې راځي فعال لما یرید، بل آیت کې راځي ان الله یفعل ما یشاء. الله تعالی چې څه وغواړي هغه کوي. اوس ګوره په صراحت سره قرآن مجید کې د فعل نسبت د الله تعالی و طرف ته څه دی. زموږ د عقایدو کتابونه وګورئ، هلته د خلق او فعل صفات د الله تعالی په ازلي صفاتو کې راوړي دي. علامه تفتزاني رحمه الله په شرح العقاید کې په صفحه الفاظ باندې راوړي دي. وی وله صفات ازلیه قائمه بذاته وهي الله ولا غیره محتوای وهي العلم والقدرة والحياة والقوة، بیا مخترجی والسمع والبصر والمشيئة والإرادة والخلق والفعل والترزيق والكلام. نو ګوره خلق او فعل دواړه د الله تعالی په صفتو کې راوړي دي. تبلیغان چې نسبت کړي دي هغه د فعل نسبت ورته کړي دي، د کسب نسبت یې هیڅکله نه دی ورته کړي. دویم اعتراض دی دا کوي وایي دا خو د جبریو عقیده ده چې ته وایې هر څه وایي دا د جبریو عقیده ده، ته مخلوق هیڅ هم نشي کولی. وایي موږ په خپلو سترګو باندې وینو مخلوق روان دی، سهار څه در ماښامه پورې تجارت کوي، زراعت کوي، خوراک کوي، څښاک کوي، یو د بل سره کومک و مدد و نصرت کوي. دا خو مخلوق کوي. ته ویل وایه چې مخلوق هیڅ نشي کولی. نو ګوره د دې دوه جواب دي. اول جواب دا دی چې د تبلیغیانو مراد دلته دا دی چې مخلوق هیڅ نشي کولی، یعنی په مافوق الاسباب امورو کې هغه شان چې د اسبابو څخه بالاتر وي، لوړ وي،
لکه مثلا اولاد ورکول، شفا ورکول، یا رقم پسې راځه رزق ورکول، دا رقم ورپسې راځه مثلا مرګ ورکول، ژوند ورکول. په دغه امورو کې مخلوق هیڅ نشي کولی په هغه شانو کې چې هغه مافوق الاسباب. دا یو جواب شو. دویم جواب، مخلوق هیڅ نشي کولی مطلب د دې دا دی چې د الله تعالی د ارادې بغیر هیڅ نشي کولی. د الله تعالی مشیت او اراده که هیڅ نه، ټوټل مخلوقات زموږ عقیده دا ده هیڅ هم نشي کولی. د دې تفصیل په مکاتیب مولانا محمد الیاس رحم الله کې موجود دی، هلته کتلی شي. تبلیغیان هم په خپلو بیاناتو کې په وار وار د دې وضاحت کوي مخلوق هیڅ نشي کولی، ان د الله تعالی د ارادې بغیر هیڅ نشي کولی، که الله نه وغواړي هیڅ هم نشي کولی. دغه مطلب دی. خو بیا هم که تبلیغیان د دې وضاحت ونه کړي، نو عقیده خو د دې شی نه ده چې بس یو چا څو الفاظ دې واورېدل بس دا د عقیده جوړه که حکم دې ورباندې ولګوي، بلکې د متکلم په مراد به ته سر خلاصوي چې د ده نیت څه دی، مراد یې څه دی. هغه وخت به بیا ته پر ده باندې حکم لګولی شي چې دی د کومې عقیدې خاوند دی. بیا یې وسوسه دی دا ورکوي، وایي ته دا وایه چې هر څه الله کوي، دا راوښیه د زنا څوک کوي، غلا څوک کوي، ظلم څوک کوي، خوراک څوک کوي، څښاک څوک کوي. وایي د دې دا سوالات پر عام خلکو باندې مو اوس کوي. مخکې خو صرف تبلیغیانو څه دا کول، پر عام خلکو باندې اوس هم کوي. نو ګوره د دې جواب یوه قاعده په یاد ولري، د یو ذات و طرف ته د هغه صفاتو نسبت کېدلی چې کوم چې د ده سره قایم وي، د ده لایق وي او مناسب وي. یو اسانه مثال باندې سر در خلاصوم. ګوره د الوتل د مرغانو صفت دی. که یو ځای مرغان هم وي، انسانان هم وي، د باندې چې یو کس راشي و تا ته اطلاع درکړي وایي اخو والوتل یا ټول والوتل، نو د دې مطلب څه دی؟ یعنی انسانان و مرغان دواړه والوتل؟ نه، د ټولو سره په خلاصېږي چې مرغان والوتل. ځکه د الوتل د مرغانو صفت دی، د بندګانو د مخلوق یا د انسانانو صفت نه دی. یعنی د چا چې کوم صفت دی هغه صفت به هغه ته ورکوي. اوس د غلا کول، زنا کول، شرک کول، خوراک کول، څښاک کول د الله تعالی صفتونه نه دي، نه د الله تعالی سره مناسب دي. دا اوس انسان په ذهن کې هم دا رقم خبرې نشي راوستلی. ګوره زموږ د عقایدو په کتابو کې د دې خبرې وضاحت راغلی دی چې د الله و طرف ته به داسې صفات او افعال نسبت کوي چې هغه د ده سره مناسب وي. کوم څه چې پر سوی ادب باندې مشتمل وي د هغه څه به ډډه او پرهیز کوي. علامه تفتزاني رحم الله په شرح المقاصد دویم جلد کې فرمایي الله خالق الکل ولا يقال خالق القاذورات والقردة والخنازير. وای داسې به وایي چې الله د هر څه خالق دی، دی به نه وایي چې الله د ګندګیو، د بیزوګانو، د خنزیرانو مالک دی، خالق دی. حالانکه دا ټوټل مخلوقات الله پیدا کړي دي، لیکن خبره به دی نه کوي چې الله د خنزیرانو خالق دی، الله د ګندګیو خالق دی، الله د بیزوګانو خالق دی. بس مطلق داسې وایي چې الله د هر څه خالق دی. ولې؟ ځکه په دې کې بیا د بد. اوس دا کوم سوالات چې د اهل بدعت کوي چې زنا څوک کوي، آیا الله زنا کوي؟ آیا الله شرک کوي؟ یا مثلا یا الله ظلم کوي؟ آیا الله خوراک کوي؟ دا داسې سوالات د تبلیغیانو په تصور کې هم نشته. ما درته ویل د هغو پر ژبه باندې توحید بیانول یو ترانه ګرځېدلې ده. داسې بې ادبه سوالات یا دا افکار او سوچونه د دې په حاشیه خیال تصورات کې لا هم نشته کوم څه دی کوي. نو پر ځای د دې چې تبلیغیان په دې باندې مجرم وګرځي، خپل ځانونه مجرمان وګرځول. الله جل شانه دې موږ ته عقل سلیم را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.